کبر د وجې نه عزتمندو ناشکري پیدا کیږي او ناشکرۍ د وجې نه د الله د نعمتونو نه انسان محرومیږي. یو عالم ته یو سړی څه ضرورت د پاره راغلی قصې ورته بیانوله. وایي زما لور و ډېره ښکلې او ښایسته وه او الله د نور سپوږمۍ په شان له حسن ورکړی، خو د دې سره سره چې کوم دی هغې کې تکبر ډېر زیات و. ډېرې رشتې هغې پسې راغلی او هغې به انکار کو په وړې وړې خبره باندې تکبر به یې کول. الټه چې کوم خلک به رشتو له رال نو هغه به یې بېعزته کول، ویل د ټکې خلک نه یو موږ کره راځئ او ستاسو څوک تپوس کوي او موږ کره رالی او ته دې زوی ته وګوره او ته ما ته وګوره او د چا سترګو پورې به یې خندل، د چا پوزه پورې په وړو وړو قصو باندې خلک خلکو پورې خاندي. سبا به ستا بچي کېږي که تا نه ړانده پیدا شو، شلین ګوډین پیدا شو، بیا به څه کې؟ معذوره خلک دنه پیدا شو، بیا به څه کې؟ یا ته په دې حالت کې معذوره شوې نو بیا به څه کې؟ دا حسن خو دایمي نه دی انسان سره، د هر څه باندې چې کوم دی زوال راځي، کمزوري راځي، وایي هغه به خلک ډېر بېعزته کول. او دا یو سپیشلیست ډاکټر هم وه، ډېره ذهین هم وه او ښایسته هم وه او ښکلې هم وه. وایي ما ورته ډېر نصیحتونه کول چې بچې یو رشته خپله ځان له خوښه کړه، خو هغه رشته وکړه خو د خلکو ناقدري مه کوه او تکبر مه کوه. خو هغې نه منله. وایي یو ځل یې اپریشن کو، اپریشن تیټر کې ولاړه وه او اپریشن یې کو، یکدم چې کوم دی په دې لاسونو باندې څه چلو شو او دا د لاس دا سرمنه نه ده دا یې مړه شوه او داسې زړه شوه. لږ ساعت پس چې کوم دی ټول لاسونه یې بلکل د زړو بوډۍ ښځو په شان شو، لکه ګونجې پکې پیدا شوې او نوره ټیک ټاک وه. بس بیا به چې کومه رشته راتله چې د دې لاسونو ته به یې کتل نوره به ښایسته وه، خو چې لاسونو ته به یې وکتل خلک به ته یېرېدل چې دا خو بلا ده، رشتې پې بندې شوې. بیا به دوی خپلو خلکو ته سوالونه کول، زما لور وکړه، دې جینۍ به خلکو ته چې کوم دی ویل ما سره رشته وکړه، چې هغوی به یې لاسونو ته کتل، دستانې به یې اچولې وې، چا به تپوس وکړو دا دستانې ولې اچولي، اخره کې مشهوره شوه، ټولو خلکو ته پته وه چې د دې لاسونه بدرنګ دي، خرابه ترابه شوه. بیا به یې جړاګانې، فراقونه، منځونه او اودسونه هر څه کول. بعض وخت کې انسان د الله په عذاب کې بیا داسې ګیر شي نو د دنیا هغه رشته هم د هغې نه لاړه، د هغې نه محرومه شوه. خلکو پورې مه خاندئ. ټیک د یو انسان بدرنګ دی، رشته ورسره مه کوه، خو چا لوریانو پورې مه خاندئ، د چا بچو پورې مه خاندئ. الله هر انسان کې څه نه څه کمزوري ایښې ده. څوک ښایسته دی لنډی دی، څوک دنګ دی ښایسته نه دی، د چا تعلیم شته د چا تعلیم نشته. دا الله رب العزت دا تقسیمات کړي دي. او عزتمندو ډېرې تعلیم یافته ښځې دي او شډل کسانو سره دي دومره خوشحاله دي هغوی قدر کوي، او ډېرې تعلیم یافته جنکۍ دي عزتمندو د هغوی د هغې نه اعلی تعلیم یافتو سره ودونه شوي دي، خو هغوی خپل کورونو کې عزتمندو پوزې له راغلي دي او تنګې دي. نو د چا دل ازاري مه کوئ عزت